بسم الله الرحمن الرحیم. د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، خبره به کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی ډېرې څه مودې راسې روان و، آیا په هغې کې چې کوم ناستې شی و هغه کامیاب شو که ناکامیابه شو، یا کوم دغې چې ورکړي وو مطالبات یې ورکړي وو مخې ته ایښي وو هغه ولې ناکامیابه شو، یا دې سره چې کوم دی دوباره ناستې کېږي دغه مذاکرات کامیابېږي ولې نه. په دې ټول هر څه باندې به خبرې اترې کوو. موږ سره سینیئر صحافي او تجزیه‌کار ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. ډېره مننه شاجي، ستاسو مننه. ویلکم. ټکر صاحب، موږ بار بار په پروګرام آغاز کې همدغه خبره کوو چې یاره تاوتریخوالی ډېرې څه مودې راسې روان دی، مذاکرات کېږي نه کېږي، کامیاب شو کامیاب نه شو، ښه خبر پکې څه دی او بد خبر پکې څه دی. تاسو د خپله انټرو کې یو خبره وکړه شاجي چې لکه بیا ناستې کېږي، مذاکرات کېږي، دا اخر کامیابېږي ولې نه، که نه؟ دا مهم دغه دی. نو موږ هم د دې په انتظار یو، خو ښه خبر دا دی چې تېره شپه دواړه هیوادونه پاکستان افغانستان په دې رضا شو چې دوی به بیا کینی. صحیح. لکه چې هغه کم خطر و، کومه خطره وه، کومه خدشه وه، کوم احتمال و چې خدای مکا ګوندې مذاکرات ناکامه شو، نو هغه ونه شو، ناکامه نه شو. صحیح ده. که کامیاب نه دي نو ناکامه هم نه دي، بلکې ښه خبره دا ښه خبر دا راغی چې دواړه ملکونه په دې رضا شو چې دغه مذاکرات دا به جاري وي. اوس په بل نشست کېږي هم په استنبول کې په 6 نومبر، او دلته چې په کم ځای مذاکرات ولاړ پاتې شو نو د دې نه به دوی خبره مخکې بوځي. اوس تاسو وګورئ د دې د نوعیت اهمیت او د دې شدت دوره دی چې لکه 2 ورځې وشوې مسلسله چې لکه دا سیمه ټوله ترینګلې ده. د حالات ځکه که 9 اکتوبر ته ځو، په کابل کې برید کېږي، بیا د هغې نه پس په 12 اکتوبر د افغانستان لخوا بریدونه کېږي په بیلابیل پوینټس باندې په بارډر باندې، او بیا پاکستان جوابي کاروایي کوي او داسې خبره جنګ ته رسي او جنګي صورتحال جوړیږي. او دواړه مطلب چې مهم ملکونه دي او ګاونډي دي، او دواړه بیا مطلب چې داسې دي چې که دوی دواړه خدای مکه په جنګ کې ښکېل کېږي نو دا جنګ به صرف د پاکستان او افغانستان ترمنځ نه پاتې کېږي، بلکې دا جنګ به خورېږي. په دې کې به نور سټیک هولډرز راځي، پلیئرز به پکې راځي، گیمرز به پکې راځي، او د هغوی به پکې بیا خپلې قیسې قطاري خپل پروکسیز به استعمالوي. نو دا ډېره زیاته لویه خطره وه. خو خوشبختانه په نړۍ کې داسې دوستان ملکونه د دواړو شته دی، د پاکستان او افغانستان، چې هغې دغه خطره محسوس کړه. شاجي موږ په بیا ستاسو په دې پلیټفارم خبره هم کړې ده، او دوی په دې رضا کړل چې دا دواړه کینی، او په قطر کې بیا کېناستل په 19 اکتوبر باندې، او یو ورځنی اجلاس وشو. دا د مذاکراتو لومبنۍ مرحله وه افیشلي، او په دې کې موږ وکتل چې پاکستان او افغانستان په اوربند باندې په سیز فایر، په ډزبندۍ، په جنګبندۍ راضي شو. ښه خبره دا ده چې هغه په 19 اکتوبر سیز فایر شوی دی اوربند، نو اوسه پورې دواړه ملکونه په دې باندې متفق دي او ولاړ دي، او دغه سلسله دلته دا ښه ده ټکر صاحب چې په دې یو خبره باندې خو متفق دي که نه؟ او دا ښه خبره ده، او ښه خبره دا ده چې 6 نومبر پورې پې ولاړ پاتې شو، چې یو مطلب هغې پورې، نو دا اټس ا ویری ګډ نیوز. ادروایز شاجي چې په 19 اکتوبر باندې دوی سیز فایر وکړو نو څه پوښتنې وي او خدشات وو زموږ په ذهنونو کې هم، چې کوم صحافیان دي باخبر او تجزیه‌کار، نو هغوی وایي چې څه خو شته دی داسې چې دوی بیا ځي او استنبول ته ځي. نو هغه استنبول کې هغه قصه نوره لږه واضحه شوه. لکه مونږ خو دا امید کړی و چې که په لومبۍ ورځ نه نو 2-3 ورځو کې به دغه مسله حل ته ورسي، خو داسې ونه شوه. په لومبۍ ورځ په ګنټو خواوشا 11 ګنټې کو سوره مذاکرات وشو مسلسل، که نه لکه اټس ا هیوج ټایم. بالکل ډېر غټ ټایم و، خو سم 200 نقطې ته ونه رسېدل. بیا په 26 اکتوبر 19 ګنټې مذاکرات وشو. بیا په 28 اکتوبر باندې د نیمې شپې د 2 بجو پورې مذاکرات روان وو، او اخره کې دوی دې ته ورسېدل چې داسې خبرونه راغلل چې یاره بس مذاکرات ناکام دي او نور دوی خبرې کول نه غواړي. نو دا ډېر بد خبر و، او اټ واز ا بریکینګ نیوز. خو لکیلی ترکی او قطر هغوی خپل هغه رول د ورورولۍ د دوستانې هغه ادا کړ، او دوی دواړو ته یو چې خیر تاسو ځئ ما، دوی ایثار کړل. نو پاکستان او افغانستان بیا په 28 اکتوبر بیا رابطې وکړې دوباره،
اگر چې دا داسې شټل غوندې سر وسو لکه دوره فاصلې سیوا شوې چې دوی یو وفد په یو هوټل کې او بل په بل کې او ترکیه او قطر ترمنځ رابطه کاري کوله خو لکه خدشات ډېر زیات وو ځکه چې مطلب کوم خبرونه راتلل چې هغه کم مطالبات دي نو هغه دوی د یو بل اوس نه مني بلکې تاسو په خیال کې نو د هغې ځای نه یو خبر راغی چې اسلام آباد په ټارګټ دی اسلام آباد او ټارګټ کوو او ټکي استعمال شو چې بالمثل جواب به ورکول کیږي پاکستان ته د دې ځای نه بیا خواجه آصف صاحب چې وزیر دفاع دی چې تورا بورا خبرې وکړو مثال به جوړ کړو او مطلب چې ختمولی شو لکه ډېر فورس په همدوی وي چې موږ نه استعمالولو دوی طالبان رژیم ټکي هغوی استعمال کړو چې دا موږ له منځه وړی شو بالکل نو خبره لکه تاوتریخوالي ته لاړه نو بهرحال دوی هغه ټاکس جاري وساتل او ښه خبره دا وشوه چې دواړه په دې اوس متفق شو تېره شپه چې مذاکرات په کوو بیا به کینو چې دا کمې خبرې اوسه پورې وې چې په هغې کې سیز فایر هم دی اوربند دی ډزبندي ده جنګ بندي ده په هغې ولاړ پاتې شو او خبره به اوسه د 6 نومبر نه بیا آنور دغه کیږي نو د پاکستان اوس څه موقف دی په دې او د افغانستان څه موقف دی زه تاسو ته غږ کړم د دې نه پس اوس څه دي ضرور نو د هغې نه به مونږ ته پته لګي چې دې سنجیده څومره دي او امکانات څومره دي او مذاکرات په څومره کامیاب شي یا به نه شي خدای مکه ګورئ د امارت اسلامي یا د طالبان رژیم چې دا 13 شپه کم څه وشو چې لکه اوکې وی آر اوکې او په 6 نومبر به بیا میلاویږو مذاکرات په رواني نو دوی وی چې طالبان رژیم دا خبره کوي چې مسله باید په افهام و تفهیم یعنی په مذاکرات حل کړی شي دوی بله خبره وکړه په دغه خپل بیان کې چې موږ دې مذاکرات ته خپل ډېر پروفیشنل ټیم لیږلی و پیشور ټیم لیږلی و اوس دا ډېره معنیخیز خبره ده ځکه چې په دې دا اعتراض کېده چې دغه ټیم دوره لکه د 3 درجې ټیم دی یا د 2 دی یا د پوهېږي نه یا دوی سره اختیار نشته نو هغه یوه خبره هغوی محسوس کړې ده 2 دا وکړه چې اټ واز ا ټف ټایم دا ډېر مشکل دور و بهرحال موږ ډېر په صبر یعنی موږ د صبر مظاهره وکړه اټ مینز چې دا مذاکرات اسان نه وشاجي د دواړو وفود ترمنځ یعنې پاکستان څه غوښتنې ږدلي دي هغوی څه ویلي دي بیا افغانستان څه غوښتنې ږدلي داسې هم نه ده چې صرف پاکستان غوښتنې ږدلې او تاسو یې ومنئ طالبان رژیم ډېرې غوښتنې ږدلي دي او ډېر مهمې غوښتنې دي نو دغه یو سپینایو شو خو بهرحال ښه خبره پکې دا ده چې دوی دا وایي چې دې ته وخت ورکول پکار دي مذاکرات کول پکار دي او مسلې په خبره حل کول پکار دي دا شو په دې 13 شپه چې کم پروګرس شوی دی په هغې د طالبان رژیم رد عمل شه اوس راځو پاکستان څه وایي زمونږ وفاقي وزیر عطا صاحب هغې چې کومه خبره کوي نو هغه وایي چې ګراوند زمونږ هماغه دی دریز نظر دلیل هماغه دی او وایي چې پاکستان غواړي چې افغانستان مطلب دا چې د ترهګرۍ مخه ونیسي خپله ځمکه د دې ته پرې نه ږدي چې هغه استعمال شي د پاکستان خلاف دغه شانتې دوی دا هم ویلي دي چې کومه دراندازي ده نو دا به دوی ته په هر حال کې ودرول وي یعنې د پاکستان سټانس چې کوم دی دریځ چې کوم دی هغه هم حقه دی 13 شپه که ستاسو خیال وي 13 ورځ فیلډ مارشل سید عاصم منیر هغه پېښور ته راغلی او هغې ډېره زیاته مهمه خبره کړې ده او ډېر په واضحه ټکو کې چې چاته به هم دا اجازت نه ورکول کېږي او نه به دا برداشت کېږي نوره چې د افغانستان خاوره دی د پاکستان خلاف استعمال شي اټس کلیر کټ میسیج ټیک ده نن ډي جی ایس پی آر په ابټاباد کې د ځینې یونیورسټیز سټوډنټ سره یو مطلب چې دغه خبرې اترې وي او نشستو نو په هغې کې په واضحه ټکو دا ویلي دي چې که کم بیرونی جارحیت کیږي نو د هغې به سخت او شدید جواب ورکول کیږي صحیح مطلب دا چې میسیج از ویری کلیر صحیح ده نو دا خو د پاکستان دریځ راغی او ډېر مهم جواب راغی اوس 6 نومبر باندې به څه کیږي دا هم سوال دی یا دا ډېر مهم سوال دی د دې نه مخکې چې په کار د دې جواب کوشش وکړو چې آیا دا مذاکرات ناکامه شو که کامیاب شو نه ناکامه شو نه کامیاب ایگزیکټلی د ګډ تھنګ از دیټ دا جاری وساتل شو
مذاکرات جاري وساتل شو. ناکامي به دا وه چې دواړه اړخونو دا ویلو چې بس نه کوو خبرې. نه دا به در کومه پورې جاري ټکر صاحب ګورئ ختمېدو هغه سلسله څه شته که نه؟ ګورئ که د ښه دپاره وي که نه نو 10 کاله دې کینی خو چې جنګ نه وي. مونږ خو دا وایو که نه. بالکل. نو که دا خبره د دې دپاره چې جنګ نه وي نو مذاکرات دې جاري ډېره ښه خبره ده. خو ستاسو دا خبره مهمه ده چې چون کې اوس خو پکې ترکي ناست دی. ټکر صاحب مذاکراتو د وجې بارډر بند دی، خلکو ته مشکلات دي، ټرانسپورټ نشته، چې کوم تجارتي خلک دي هغه پریشانه دي. نو موږ ځکه وایو چې آیا دا مذاکرات به کله ختمیږي؟ اګزیکټلی زه هم دې له راتلم چې دوه مهمه خبرې دي چې لکه اوس مذاکرات دي 20 کاله دې رواني، خو دلته څیزونه هالټ دي، بندې دي، لارې بندې دي. بل دا چې قطر او ترکي د هغوی به نور څه کار نه وي، بس صرف دلته به راځي چې لالا راځي کېنئ جي بس که نه او زه خفه نه شئ. نو د سنجیدګۍ مظاهره به اوس ډېره زیاته پکاري. او بیا موږ دا وایو ګورئ د پاکستان چې کومې مطالبې دي لکه دوی وایي چې تاسو خپله خاوره په دې نظر وساتئ چې دا استعمال نشي د پاکستان خلاف چې کوم کالعدم تنظیمونه دي. نو افغانستان دا خبره په دوحه معاهده کې منلې ده 15 کاله وړاندې د امریکې سره انټرنیشنل سطح باندې د نړۍ سره دا هوکړه کړې ده چې زمونږ خاوره به د بیروني نړۍ یا د ګاونډي هیوادونو خلاف نه استعمالیږي. نو خو په دې کې پکار ده چې په دې سوچ وکړي یا نه په دغه پاټ باندې. تاسو چې کومه خبره وکړه شاجي اوس په موږ ته لکه موږ وایو چې په 6 نومبر به اوس څه کېږي. نو اب موږ ته اوس د آثارو نه پته لګي چې آن ورډ دا مذاکرات کم طرف ته روان دي. لکه تورخم بند دی 21 22 ورځ ده، چمن بند دی، لارې د تګ راتګ نورې چې کومې دي بندې دي. د دې د وجې نقصان دی ډېر زیات د تجارت. بیا افغان کډوال د هغوی د بیا ستنېدنې یوه لړۍ چې کوم دی نو هغه جاري ده، هغه هم متاثره ده نه ځي. څه به کېږي؟ لارې به تر څو بندي. نو دا آثار به اوس موږ دا وایي که دې کې لږه نرمي راځي یا صرف مریضانو ته یا صرف افغان کډوالو ته، نو موږ ته به بیا ښکاري انشاءالله چې حالات داسې مثبت اړخ ته روان دي. خو خدای مکه که لارې نه بندي نه خلاصېږي او څه نرمي نه راځي نو بیا به د دې امکان دای یا به مطلب دای چې ګینې فعلال د دوی ترمنځ واوره نه ده ویلې شوې او تحفظات اوس هم ډېر زیات دي او مشکلات شته دي. اخرنی سوال لنډو ټکو کې جواب راکړي. ټرمپ څه وایي څه؟ ټرمپ خو ګورئ خو په دې کریډټ کې دی چې چېرته په دې لټه کې چې چېرته جنګ ونښلي چې زه پخلا کړم که نه، خو غالبا هغه ته هم ښکاري چې دا ځل دا لوبه لږه دور اسانه نه ده. لکه هسې بیانونه خو ورکوي چې دا به مې 8م جنګ شي او که نه او وایي چې 7 جنګونه مې نړۍ کې ودرول نو دا به 8م شي او وایي چې دا خو به اسان دی چې اسان دی خو راشه حل یې که که نه. هلته پکې ګورئ په دې کې صرف ترکیه او قطر نه، ایران، چین، دا هغه ملکونه چې دا د دې دواړو دوستان ملکونه دي. بل چین لوی انویسټمنټ کول غواړي نو په هر حالت کې غواړي چې دلته امن او خبره جګړې ته لاړه نه شي کله هم. نو هغوی لږ خفم دي د افغانستان په دې رویه چې تاسو دا ضد لږ مه کوئ چین. نو ټرمپ که غواړي خو راشه روغه سوله وکړه او موږ به خیر دی بیا ووایو چې او نوبیل ورکوي، خو د دې زړه نه کوشش نه کوي که نه هسې ډرامه کوي نو ځکه بیا نوبیل هم نه ورکوي. ډېره مننه ټکر صاحب، یقینا ډېرې ګټورې او درنې خبرې دې وکړې او پکار نه ده چې دغه جنګ وشي. افغانستان او پاکستان دواړه ګاونډي ملکونه دي، الله دې وکړي چې کم ناستې کېږي یو ځل نه یو 15 ځل دې بیا کېني خو چې جنګ پکې نه وي. دا زموږ نننی پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت. د لوی الله په امان.